بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید د الله نه چې خبر او جوړ به خوشاله وي. الله هم خوشاله ساته او الله پاک هم در قسمه مصیبت نه په امان کا. ملګرو د نن ویډیو زمونږ د الله تعالی د داس یو نوم بارکه ده چې په هغه باندې ډیر کارونه کیږي او الله جل شانه په ناممکن کار ممکن کوي. کله چې یو بنده ته څه پریشانی پیښه شي نو د هغه پریشانی د حل کولو دپاره د الله دا نومونه چې کوم دي نو دا کافي دي. الله پاک هر کار کولی شي، کن فیکون ذات دی او په هر څه باندې قادر دی. دا ټول هر څه الله پاک پیدا کړي دي او په دې کائناتو کې چې څه هم دي نو دا د الله پاک محتاج دي. نو راځو خپل موضوع طرف ته ملګرو چې د چا یو بنده سره دشمنی او دی غواړي چې یاره زما دا دشمنی دې ختمه شي، د سره زما دوستی شي، زما ملګری دی شي، زما رازدار دی شي، زما شریک دی شي، نو دا عمل د هغه بنده د پاره دی. یا خزای خاوند ناراضای او خپایتی او د دې ډیر بیقراری چې یاره زبه د خپل خاوند څنګه رضا کوم، نو رنگ رنگ طریقې او رنگ رنگ حربې او رنگ رنگ چلونه کړي خو خاوند ته نه رضا کیږي او خپایتی په هیڅ قسمه د زړه نه غواړي چې زه د ښځې طرف ته مایله شم او زه له دې نه رضا شم. یا داسې ښځه وي چې د بنده نه خفه شوي او رضا کیږي نه، نو سړی څه داسې عمل وکړي چې په هغې دا رضا شي. یا د بنده نه رور خفی، یا ته ملګری خفی، یا ته مور پلار کې څوک خفی او د هغې تېړه داسې شوی چې د رضا کیږي نه، که دی پیسې ورکوي، که دی مال ورکوي، که دی هر څه داسې کوي چې دی ورکوي خو رضا کیږي دی نه، نو هغه ملګرو دپاره هم ده، د هغه میندو خویندو دپاره هم ده. بس چې ستا دشمني او ته غواړې چې زه دوست جوړ کړم، نو انشاءالله الله جل شانه به په څلوېښت ورځې کې دننه دننه هغه تا ته داسې نږدې کړي، داسې خوږ ملګری به دې شي چې د مخکې نه به دې ورسره ملګرتیا دوستي د کور بنده جوړ شي او داسې به درنه خوشحاله شي چې بیا به درنه چرې نه خفه کېږي. ملګرو د ټولو نه اول ضروري خبره دا ده چې د اسماء الحسنا چې کم دي نو په دې باندې به یقین ساتي، ایمان به ساتي. زه په هر ویډیو کې بار بار وایم چې هر کار هر عمل کیږي د یقین سره او کیږي د اخلاص سره او کیږي خو پنځه واړه وخته موزه او دس هم غواړي. څوک چې موزه او دس نه کوي نو الله جل شانه د هغه نه خفه وي. نو چې الله جل شانه د تا نه خفه وي نو ستا نه به ستا دوست سره ځا شي، تا نه به ستا رشته دار سره ځا شي، تا نه به ستا ملګری سره ځا شي. نه شي رضا کولی ملګرو، ولې چې الله خفه دی. نو اول به خپل پنځه وخته موزه او دس هم کوي چې الله جل شانه د تا نه خوشحاله شي. نو دا ټول د عالم دا زړونه چې کوم دي رب العالمین ذات دی، د هغې دا زړونه د الله په اختیار کې دي. تا نه به خفه خوشحاله به یې درنه، تا نه به تنګي خوشحاله به شي درنه، پریشانه به یې درنه خوشحاله به شي درنه. الله جل شانه به ولړه داسې کوي. الله پاک په دې باندې قادر دی. ملګرو عمل دا دی چې داسې کار به وکړئ تاسو چې د ورځې هر وخت کې که وایئ، که سهار وایئ، که ماښام وایئ،
سل پیری به الله صمد وایي او هغه بنده طرف ته به چوپ کوي. کله چې تاسو دا عمل شروع کړئ نو دا به څلوېښت ورځې تاسو مسلسل کوئ، نو الله جل شانه به په دې څلوېښت ورځې کې دننه چې کوم دی د هغه بنده ډېر خوشحاله کړي او ستا هغه پریشانی به ختمه شي. ملګرو اسان عمل دی، ټیم پې هم نه لګي. 100 پیرې الله صمد الله صمد ویل تقریبا غالبا چې 100 کې زر زر وایي نو 3 منټه به پې لګي، او که نه 100 کې په کلاره وایي نو 15 منټه به پې ولګي. نو الله جل شانه به ډېره مسله حل کړي. د ډېرو خلکو نه رونه خفه شوي، جایدادونه ورکوي، پیسې ورکوي، لور خور رشته کې ورکوي، هغه ترې نه رضا کېږي. دا غړه ترې داسې ټکېدلی د داسې عملونه کړي، که هغه وایي چې ته ما د سرو زرو راشي او راته وایي چې یاره دا ځان درته حلال کړم نو هم د نه رضا کېږم. نو ملګرو چاته چې هم داسې پرابلم وي او په نیکه اراده باندې هغه خپل دوست کول غواړي، هسې نه چې دوستي کوي او دی ورته نقصان ورسوي. پوه شوې ملګرو چې دوستي کوي او دی ورته نقصان ورسوي، یا دوست کوي د څه مطلب دپاره، لالچ دپاره چې یاره زه به پې دا کار وکړم نو بیا یې پرېږدم. نو ملګرو دا وظیفه هغه ملګري مه کوئ بیا، ځکه چې الله جل شانه به تاسو له بیا سزا درکوي او بیا به ستاسو په زندګۍ کې دومره پریشانۍ پیدا شي چې هغه به د ختمېدو نه وي. ملګرو د الله دا نوم د هر کار دپاره دی، هر کار کوي خو جایز به کې نیت په ورته صفا ساتي. الله جل شانه خسدي او بنیته بنده نه خوښوي. الله جل شانه ته نیک بنده او د صفا زړه والا بنده خوښي. نو ملګرو په دې ویډیو کې تاسو واورېدل چې موږ به کم عمل کوو او څو ورځو پورې به یې کوو. 40 ورځې الله صمد الله صمد، او په کم طرف چې هغه ناست وي هغه طرف ته چوپ کړی، یا په کم طرف ته کور ناست دی او د هغه کور تا نه په کم طرف وي نو په هغه طرف چوپ کړی. او د الله جل شانه نه سوال کړی چې یا الله پاکه زما او د مې بنده یو بل کې مینه محبت پیدا کړي خاص ستا د رضا لپاره. څوک چې د الله تعالی د رضا لپاره مینه محبت ساتي نو د الله جل شانه هغه بنده ډېر خوښي او ډېر انعامونه ورکوي او په ورځ د قیامت په د خپل د عرش سوري د لاندې ځای ورکوي. ملګرو نننۍ ویډیو هم تر دې پورې وه، انشاءالله پر روانه ویډیو کې به بیا ملاقات کیږي. د الله په امان.